چیرې 80 کاله زما ملک لوټ کېدو، 80 کاله زما استحصال کېدو، 80 کاله زما حقونه والا کېده. په دې تیر ګورنمنټ کې د ایزیلوډ والا حکومت چې و، په دې کې د پایپ نیشنل پارټۍ والا دلته نه و. تاسو ته نه پته ده نوکریانې به چا خرڅولې، دا ټرانسفر به چا په پیسو باندې کولې، ایزیلوډ به چا اخیستو، SMS به چا کوو. تاسو ما ته وایئ دا خلک پکې نه وو انوالو، دا خلک په هغې کې نه وو انوالو. دغه 15 کاله حکومت کړی دی. وړوکی کارکون چې دی نن د هغه ژوند وګورئ هغه په کوم ځای کې دی. او زما د تحریک انصاف چې کوم خړسری کارکون دی هغه 2 کاله مخکې هم دغه شانتي او اوس هم دغه شانتي دی. نن خو په هر څه کې ترانسپیرنسي ده. نن خو د دوه پروجیکټ کمیټو کار کوو، کروڑ روپۍ به کلي ته راوړي، 10 لکه به یې ولګولې، باقي به یې ځان له تقسیم کړي. څه حساب کتاب نه و، تپوس نه و. نن چې عمران خان زمونږ حکومت په صوبه کې راغلی، دا ولې ورځې نه مونږه ای بیډینګ او ای ټینډرینګ شروع کړی دی. الکترونیک بیډینګ کېږي، سړی په کور کې ناستي خپل ریټ جمع کوي، نه پکې د MBA سکر شته، نه پکې د MNA سکر شته. تاسو ټول ته پته ده، خو د ټولو ټیکدارانو به وي که نه چې 15% کمیشن اخلي دا MPA ګان او MNA ګان. داسې وه که نه وه؟ نن یو سړی مو خو تاسو ته وایي چې د کم ټیکدار کار نه کوي، د دې مری نه یې نیسئ او د دې جامې ته یې وباسئ. تاسو هم احتیاط وکړئ چې غلط کار کوي. تاسو هم ولې د ګورتۍ ښه ښکلي په لارو کې کار کوي، دا ټول ډبلي ولې دې سیند ته راګیلوئ چې غلط کار کوي. ما خو تاسو ته مخکې اختیار درکړی. ولې تاسو ته تپوس کوئ چې دغه زما MPA ده نه چېرته پیالۍ چې څښلی، خو ټیک ده غلط کار کوه، خو که هغه دنه نه یې څښلی نو مهرباني وکړه. دا د عوام پیسې دي، دا د حکومت پیسې دي، په دې ستاسو حق نشته. ته ټیکدار یې، تا د خپل په دې کې چې څه ګټه حق حلاله پاتې کېږي هغه اخله، خو د هغې نه علاوه چې دی ته به کار غلط نه کوې. نو مونږ خو تاسو ټول په پاور کې راویستي او تاسو ته کفن نازي مونږ دا نه وایو چې په پلانکي ځای کې کوڅه جوړه کوي، خو چې کوم ویلېج کونسل ته پیسې وځي مونږ هغې کارکونانو ته وایو تاسو یې وکړئ، تاسو یې وکړئ، تاسو ورته ودرېږئ. نو الحمدلله په هر شي کې ټرانسپیرنسي د هغه حکومت نه دی. دوستانو نن یو څو کسان راغونډ شوي دي، تاسو ټول ته پته ده. په اول ځل زه چې اورم په خدای یقین وکړه ما له افسوس راځي چې په اول ځل باندې یو تحریک جوړېږي، PDM یو تحریک جوړېږي چې یاره غله چې دی نو هغه مه نیسئ. د دې دپاره تحریک جوړېږي په پاکستان کې، وایي غله مه نیسئ. داسې ده که نه؟ د دوی نو سمه مطالبه ده، کومه مطالبه یې ده؟ دوی څه وایي؟ انارو غواړي، دوی دغه غواړي چې یاره دا کم غله دي دا نیب دې ختم کړی شي، دا مقدمات دې ختم کړی شي، د دوی سره د حساب کتاب نه کړی کېږي، او چا چې کومه غلا کړې ده بس هغه غلا په هغه ځای او بس د دې مونږ تحریک چلو. داسې ده که نه؟ خو افسوس دا نه دی، دغه خو غلې پالټیانې دي او تاسو ټول ته پته ده چې په 96 کې کله د مشرف حکومت او مولانا فضل الرحمن د دغه بوټانو د لاندې ناسو او دا بوټان به یې سټل، تاسو ټول ته پته ده پالش کول نه سټل به. نو تاسو ما ته دا وایئ د په هغه ټایم کې د هغه ویډیوګانې وګورئ، د به وي نواز شریف غل دی، د به وي زرداري غل دی، او وي ستاسو چې کوم تحریک دی د مشرف خلاف، وي دا تحریک وي ستاسو نه دی، وي دا تحریک چې دی دا تاسو د یو بل د غلا پټېدو تحریک دی، او یو ته به یې غل وي او بل ته به یې غل وي. که نه راشئ هغه ویډیوګانې وګورئ. نن ما ته افسوس په دې دی چې کم تحریک چلیږي د غلو خلاف چلیږي، او دا خلک وایي چې دا غله مه نیسئ او د هغې مشري یو مولانا کوي. دا غټه د افسوس خبره ده چې یو مولانا چې هغه مطلب دا دی چې هغه خلکو ته به لار ښیي، هغه به خلکو ته سنت او د نبي علیه السلام طریقې ښیي، هغه به خلکو ته د الله پاک وحدانیت ښیي. نن هغه راغلی دی په پاکستان کې، هغه د غلو د تحریک سربراهي کوي چې یاره دا غله چې دی دا مه نیسئ. نو د ټولو نه غټ افسوس خبره ده، دا پکار ده چې تاسو کوڅې په کوڅه دا خبره ورسوئ، جومات په جومات یې ورسوئ، یو کس ته ورسوئ چې آیا دا مولانا فضل الرحمن ځان نه لګیا دی، دی د مهنګایۍ خلاف لګیا دی، دی د دې قوم دپاره لګیا دی، دی د اسلام دپاره لګیا دی، دی د شریعت دپاره لګیا دی، او که آیا دی د نواز شریف او د زرداري د غلا بچ کولو دپاره لګیا دی. نو دا قوم دونه باشعوره بېشعوره نه دی، دا قوم باقاعده باشعوره دی. انشاءالله چې تاسو میسج ورسوئ، خلکو ته به دا پته ولګي چې واقعي دا مولانا چې دی صرف او صرف د اقتدار په لالچ کې، او دی هغه بنګله نمبر 22 غواړي، دی هغه لسي غواړي، دی هغه پروټوکول غواړي، هغه کشمیر کمیټي غواړي، دی د هغې دپاره لګیا دی. دوستانو ما خو د اسلام په باره کې نه چاته تحریک ولیدو. 13 په اکتوبر کې مونږ جلسه کړې وه په دې میاشت کې بریکوټ کې چې کله دا هغه 13 تحریک شروع کړو، تاسو ټول ته ما ویلي چې دی پلانونه ورکوي چې دا په پلان A به مې دی او پلان B به مې دی او پلان C به مې دی، او ما تاسو ته چې انشاءالله د اخرنی پلان چې دی هغه به د بورا بستره چوتۍ او خپل کور ته به ځي، دغه به پلان C وي.
او هغه وشو